عزتمندو د الله رب العزت عظیم احسان دی چې د جمعې مبارکې په ورځ یې د خپل کور کې سره رايوځای کړو. الحمدلله زمونږ د مسلمانانو چې زمونږ په کوم کتاب باندې ایمان دی هغې کې الله رب العزت فرمایي ای مؤمنانو تاسو ټول ورونه یې، انما المؤمنون اخوه. حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وی تاسو پشان کا جسد واحد د یو بدن یې که چرته دا سترګ دا پچ د انسان په بدن کې بیا آرامه نو سترګې له خوب نه ورځي. دکه شان که سر وي سترګه وي لاس وي هغه بیا آرامه دا ټول بدن ورسره هم دکه شان دردېږي. نو که په عرب وي که په عجم وي که په هر ځای کې په یو مسلمان تکلیف وي نو د مسلمانۍ تقاضا به دا وي دې ته به مسلماني وي چې دغه مسلمان ته چې په هر ځای کې وي په هر رو ګودر کې وي که په هر ځای کې اوسېږي غریب وي که مسلمان ښه که خراب یې اعلی که وسط که ادنی خو ته به په دغه مسلمان د هغه درد به ته خپل درد ګڼئ. لکه زمنګ او ستاسو قبله اول بیت المقدس چې کومه وه هغه د سکلونو نه د اسرائیلو په قبضه کې دا په دې باندې د اوس نه دا کیسې نه دا د مخکې نه را روانه دغه وه د عمر رضی الله تعالی عنه په دور کې دا فتح شوه بغیر د جګړې. هغې ورته صرف وښوده چې دا زمونږ خلیفه دی او دې ورته ځان کتابونو کې ټولې نښې شته بس را مخامخ یې هغه اوږده مسله ده ځان له تاسو به هغه کیسه اورېدلي چې کله په اوښه کېناسته او کله په خادم کېناسته وغیره ایکي یوازې دوه په دوه انصاف و عدل په خپل عدل او انصاف باندې کلک ولاړو د هیڅ چا نه یاره نه کوله ورنه ګیر چاپېره د کافرانو ملکونه دي شام سرحدي علاقه ده جنگ شروع دی خو د مدینې منورې نه بیت المقدس فلسطینه پورې ځي نه پوج شته نه مخکې وروستو څوک شته نه یو څه نه بل څه نه ایجنسي شته هېڅ شی نشته. صرف عمر رضی الله عنه صرف خادم دی او کله هغه په اوښ کېنه او کله دی کېنه کله هغه کېنه او کله او په لارې فیصلې مې یو دوه کړي دي هېڅ پوجي ورته نشته فیصلې هم کړي. هلته ور ورسېد هغوی صرف مخامخ ولید ورنه یې په کلو کې مضبوط ناست و څو میاشتې دي جنګونه کړي وو هغوی علاقه نه پرېښوده عیسایانو یهود چې ویلې دوی بس هم دا دی دا زموږ کتابونو کې چې دی به فتح کړي پرېښود. بیا وروستو بیا هغې ونیسه چې څنګه یې ونیسه نو د مسلمانانو وینه یې تویه کړله او حالانکې عمر رضی الله تعالی عنه چې ونیسه کله نو دی ورته یهودي ورته وي صاحب راځه زما په د عبادتخانه کې مونځ وکړه د مانځه ټیم. عمر رضی الله تعالی عنه بار راغی او کوم ځای کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه ځای نه معراج له تلو د هغه ځای نه خور اوچته کړه په لاسو به اوچتوله. عمر رضی الله خلیفه دی او په لکونو مربع میل دی خلیفه دی دا لږې خطې نه دی دا لږې خطې نه دی. یو خلافت عثمانیه چې مات شوی دی خلافت عثمانیه وروستو کمزور شوی ملکونه پکې کم شوي یو خلافت عثمانیه چې مات شوی صرف نو 40 ملکته جوړ شوي دا یو حکومت 40 ملکته جوړ شوي بیا ته د عمر رضی الله تعالی د حساب لګو چې دا ټول عمر رضی الله تعالی عنه ورته ووی چې نه هلته خیر اخورې لرې کړو هلته یې مونځ وکړو که ما نن ستا په عبادتخانه کې مونځ کړی وی نو ما ته یره دا وه چې سبا به مسلمانانو تا ته وی چې بهی دا ځای راته پرېږده دلته زموږ خلیفه مونځ کړی دی نو موږ چې دی نو داسې عدل و انصاف. خیر د هغې نفس بیا د یهودو لاس ته لاړله اوږدې خبرې دي پکې ولې لاړله خو بنیادي نکته هم دکه ده چې کله مسلمانانو د یهودو طور او طریقې شروع کړي د غیرو طور او طریقې شروع کړي دي نو هغې حتی تر دې پورې چې کیسه رسېدلې ده چې په هغه شان چې څه به عیسایانو کوله مسلمان بس بیا پې خدای هغوی مسلط کړي دي او دا د بني اسرائیلو سره هم شوي دي دی به هم چې کله خپل مذهب پرېښوده به خدای به بیا نور قومونه مسلط که وبېول. بیا رستو صلاح الدین ایوبی رحمه الله هغه دوباره بیا قبضه او بیا یې دې سره ډېر د عدل او انصاف معامله وکړله
بیا د نږدو دور کې چې کله برطانیه وغیره دلته تلو خلافت هم ټول مات کو، هلته هم د خپلې خوښې کسان کینولو، په مرکزي سطح هم زموږ خپلې خوښې کسان کینولو، زموږ په دې علاقو باندې هم د خپلې خوښې کسان کینو. نو بیا چې هغې کله وتل نو دک هلته د اسرائیلو دا بوټې پرېښود. خیر دغه بوټي چې کومو دا داسې نه و چې بس دا ډایرک هغه ډېر په نقشه خلک وایي او هغه د دین نه لري، ستا د دین نه لري، په خپل دین خو په برابر نقشه روان دي. تورات ما سره پروت دی، په هغې کې باقاعده شته، ما ورته نښې کړي د قیامت د علامونه یو هغې ته دا ده، دا پکې لیکلي دي چې په آخر دور کې به تاسو چې دی یروشلم ته را غونډېږي. نو بیا هغه دې راغونډ شو، ځان له د سلطنت اعلان وکړه، په هغې په مذهبي نقشه روان دي، بابا داسې د توکي ګزار نه دی. خیر هغې دغلته ځمکې به اغشتلې، ابتدا د دې نه شوی و. اوس مثال به درته یو ځای ته لاړې میرې ته دغلته ځمکه هلې، نو اوس علما خو په دې پوهېږي د هر موږ عالم چې دی نو هغه عالم چې تقواداري په پوهېږي، تا ته پته ده چې بهی دا کس چې دی نو دا سم سړی ای خو پې پوه یو. نو لومبني د علوم دیوبند دلته نه انډیا نه فتوا ورکړله، همین دغه هلته دلته نه د علوم دیوبند سوچ دا ډېر تیز، دا داسې محدوده پیمانه نه دي، د دلته نه فتوا ورکړه چې بهی ستاسو په یهودیانو ځمکې خرڅول دا حرام دي. ای ورته یې دله غوښتل په یهودیانو ځمکې خرڅول ولې حرام دي؟ ولې حرام دي؟ نور مسلمانان یې 10 راکوي او دی 100 روپۍ راکوي، نو موږ یې په 100 ولې نه خرڅو؟ شان ورشاه کشمیری رحمه الله ورته ووی چې مې خرڅوي، بیا به ارمانو کې ګور. بیا ورپسې د تیونس یو عالم، هغه ټیم لا تیونس د مصر وغیره دا یو ځای دونه دغه پکې نو اوس خو وړوکې شانتې حصه ده، بس د تیونس یو عالم بیا په مصر کې قیدي مو هغه فتوا ورکړله دویمه چې په انګریزانو یعنی برطانیې وغیره هغه ټیم چې کومو په دې اوسپنه خرڅول هم حرام دي، تیل په خرڅول هم حرام دي. دا علت یې ولله دا وي چې بهی دا به دې بیا ستا خلاف استعمالي، او هر یو څیز چې په جنګ کې استعمالیږي او د مسلمان خلاف استعمالیږي په کافر خرڅول حرام دي. دا صحیح خبره. نو دی ورته ووی هغه جیل ته که د مصر حکومت او بیا خیر یو وفد راغلی د برطانیې د 40 کسان، نو د نظربندو لوی شخصیت د مفتی اعظم نو نظربندو او د به تهجدو کې قرآن ډېر ښکلی وي. نو یو انګریز د مصر د حکومت والن تپوس وکړه چې موږ د سحر ټیم کې څه اواز اورو، ورته دا هغه مولا دی چې ستاسو خلاف یې فتوا ورکړو، دا موږ نظر بند کړی. وی په څه بنیاد یې ورکړی؟ نو هغه دی چې دا وجه ورته ظالمانو تاسو داسې کس بند کړی که دا چېرته زموږ په ملک کې وي دله موږ ایوارډ ورکړی. هغه سره د خپل قوم دومره غم دی چې لا معامله نه ده شوې د مخکې نه چې د دې رد عمل ریاکشن به دا راځي، رد عمل به دا راځي. د مخکې نه هغه ورته وایي چې د مخکې نه مگس کو باغ میں چلنے نہ دینا کہ نہ حق ہوں نہ پروانے کا ہوگا. هغه وایي چې د سره د لار ورته بنده که چې بیا به را واپس کېنن د دې ځای نه دا لار بنده که هغه سره د خپل قوم او د مسلمان دونه غم او تاسو هغه جیل ته اچولی. خیر دغه موش بیا تاسو به ټوله پیژنې، مشران واقف یې دغه کشران خو ګوري نه، خو بس هسې نوم یې اورېدلی نور تاریخ خو نه ګوري. باچاهان بابا یو کتاب لیکلی زما ژوند او جدوجهد، دا هغه یو کتاب، دا هغه یو بیبي وفات هم د هلته کې ده بیت المقدس کې دفن ده. دا په پښتنو کې هغه ته یو اعزاز حاصل. هغه په دغه کتاب کې لیکلي چې زم په خپل دور کې کله لاړم حرم شریف ته تلم نو چې په بیت المقدس غالبا واپسې کې راتېرېدم چې لاړم نو حرم دا بیت المقدس کې هغې به ځمکې درادړ په دا هغه لیکلي دي په یهودیانو به یې خرڅولې. نو ما ورته چې دا څه کوي؟ سیاسي طور ډېر تیز انسان د برصغیر پاک و هند لوی سړی شیخ الهند سپاهي وام بنده هونه امیا وزیرګل رحمه الله او دا لوی خلکو سره هغه واسطه. نو هغه ته ورته دا څه کوي؟ وایي راته وي د هغې جواب ده او د هغه رانقل کړي
وی داغي جواب راته دا چې تاسو څه ځان له کار کتلې دلته څه تاسو هلته برصغیر پاک وهند نه کیسې روړ دا لږ وخت دی بس موږ به بدي ځمکه خرڅ کړو او امام مهدي صاحب به راشي هغه به یې رالاوالي واپس به یې موږ له راکړي موږ به یې ګرانې خرڅو هغه به یې ته که نه دا امام مهدي صاحب د دې اترس وي چې ورته په باډر ولاړو چې هله زر زرې خاصې کې اجازې درنه هغه په دغه چې هغه کله تللی د هغه دا لیکلي خیر دی خان صاحب چې 13% علاقه پوره شوه 13% صرف په ټول فلسطین کې 13% علاقه دی واشته اعلان یې پیو کړي زموږ خپل حکومت نو برطانیه او امریکا خو تیاره ناسته وه پنډ هلته نه راته بس صحیح ورته چې زموږ پې مهر ده اکه رش شو نن رش شوه شیخ حسن جان شهید رحمه الله به فرمایي قسم دی دومره یهودیان دي په دغه ځای کې که ګیر چاپېر عربو ته تشې متیازې شروع کړي نو به بیا چې ډوب شي دغلته دومره کم خو مسلمانان کمزوري هغې بنیادي وجه دغه بلا کسی دی پاکی سر و خوتے میں دلتا ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تا بخا کی کاشم دا مسلمانانو دغه خطه او عظیمه خطه چې هغه تقریبا دغه پټې ته مقدسه پټې وي او دا په دغه ځای بس نه کوي باغه ته خلکو تاریخ نه دی کتلی دا غي د جنډې نقشه دار چې مابین النهرین دا دغه ځای نه واخله تر هغه خیبر سعودي عرب پورې وي دا زمونږ د پلار نیکونو علاقه دا د بابا ابراهیم علیه السلام علاقه ده دا موږ هم نیکه ګڼو هغې هم ګڼي حتی چیندوان هم ګڼي هغې وي دا هغه علاقه دا خو زمونږ ذاتي ملکیت دی او دا نور بیا ورپسې دا ستا دا بله دا هم ټول ټارګټ دی خو دغه وي زمونږ ذاتي ملکیت دی دا رانه په زوره قبضه کړی هغې په دغه نقشه روان دی او زه ته په کومه نقشه روان ما او تا صرف جذباتیان یو دې ځای نه نظم وروشغو څه چل دی اقصا لبیک و موږ تاسو سر ولاړ یو موږ ویاره چې ښه دې پې کې باسو چې ښه دې پې ورغه ته ورته لاړ چې لکه یو کسه کمزوري دشمن و ته ورله په حمله وټپې چې ورځه پې زار سره یم هغه پې ورولېږو بیا وروستو تماشې لیکن زموږ صرف هغه لوبه دا ټول اسلامي ملکونو ده هېڅ شی نشته هېڅ په خدای کسې صرف د بیاناتو در حده کل عام امریکي وي چې زه د فلسطین سره د دغه سره اسرائیل کل عام یورپ کل عام وي موږ یې سره ولاړ او زموږ اسلامي ملکونه الله دی موږ ولې موږ تقسیم یو بابا موږ په فرقو کې تقسیم یو موږ چې هر نوې کس راپاسي نو هغه وایي چې دا مخکې د مشرانو د اثر رسوخ به څنګه ختمو هغه نوې فرقه ځان له جوړه هر نوې کس نوې لار جوړه هغه په زړه نه ځي زړه لار د چا نه ده خو ښه نوې ځان له روان دکه شان موږ په قومیت کې تقسیم یو دا پلانکي قوم دی دا ډنګرې دی دا دی په قومیت کې چې بیا لاندې راشي په هغې کې موږ بیا په ذاتونو کې تقسیم یو په قوم کې په یو قوم نه یو دا که مثال په طور پښتانه دي نو پښتانه من حیث الپښتو پښتانه دي هغه که پکې هر څوک دي خو موږ دغه کې بیا نه یو په پښتو کې ځان نه لاندې تقسیم یو دا پکې پلانکې دی دا ډنګرې دی دا بیا که پنجابي نو پنجاب کې صرف یو نه پنجابي بیا لاندې تقسیم دی بالا جوړو ته دکه شان بیا په ملکونو کې دا ټول مسلمانان تقسیم دي نو چې یو دشمن متحد وي د هغه والګران دي بابا د لا اله الا الله دا لړۍ چې د بدی کې چې تر اغون وي تاسو نه شي واله اوس خو تقسیم دی د خپل مفاد دی د خپل دی د خپل مفاد د پاره د ذاتی خوشاله د پاره مفاد خو لابره ذاتی لګ وخت خوشاله د پاره خلک لګیا نه د خپل لورو لی خپل خورو لی خپل مورو لی نو لا د کوره بار خو پرې د چې د بار لاسه کیسه د مسلمانان دلته موږ په عمله ورته بوچی کوا چې سکه جذباتو کیسې خو نه بابا تا شاته کته کیسه کته د فلسطین دا چې کوم تحریک راوچت چې په خدای که موږ ته دام پته چې دا تحریک چا راوچت کړی بنیادي طور دا چا راوچت کړی موږ ته دا پته نشته چې دا لیبرل راوچت کړو که مذهبي خلکو او دا د قومیت په بنا راوچت شوي او که نه دا د مذهب په بنا د فلسطین دا کیسه راوچت موږ ته خدای شته دا پته نشته موږ ته دا پته هم نشته چې لومبانې د فلسطین تحریک شروع کېده یو پکې مسلمانو هغه هم لیبرل یا سر عرفات لیبرل کسو لا شک دی چې د پریمیسن کسو
د يهوديانو د کمیټې کسوله دا شک پی او دوه ور سره چې دی هغه کټر عیسایانو د بیت المقدس د آزادۍ لپاره دا موږ ته پته نشته ولی موږ خپل مسلمان څه کوو موږ دا سوشل میډیا نه بس په سوشل میډیا شی ورشغه کس را ګرماوه شاته تاسو نه کوو چې څه دي سن موږ د فیسبوک مسلمانان یو مجاهدین ایو کس نوري دغه تناسب په مردان کې اوره هغه راځو کې کشمیر سره لانجه ودل د نه غټ په دکان کې ناستو موږ ورلو سم موبایل هم سموسه کی سوا لگیا हम ये करेंगे हम वो करेंगे او ये वो صد ظالم زدا سے تا بغنی پس دی ایټم بم راځو دی په ورودي دا څه بس دی خړین ناس د دکان نه خټه را پاسې د خو بل ملګری سره موږ د موبایل کې سوا نو موږ سره یو ملګری وا پولیس کې هغه ته مې ویم د دوست داسې نو برا ال د بکسان را ګرمي ای د خېږي کنه موږ پسې شاته سم سپورټ او دلته کې خلک جوړه چا بس په خبيغم زمون نه بابا زمون نه تقاضا دا کوي چې به موږ وګورو چې دا اصل کې مسله د کم زینه الکه د خلکو چې دا جرګه چې لړ شي او دا روغه خلکو لکین اول خدا ګوري چې دا مسله اصل کې د کم زینه کامیاب جرګي ولا هغه دي چې به مسله وګوري اول د مسلې جړه ختمه کی او کوم جرګي جړه پرې خو د نه خو کامیاب اخو څه غب شته هغه څه غب ده څه بس منګه ایو جرګه کیونه یو کس بس د کور کیسه په هغه باندې ډازې کړې وي چې ډازې پکې شوی هغه وی ک ډیر هم پکې کیسه و چې ډیر غټ خلک هم پکې وچالو خو اخره کې په مهامخ وی کدا پکم ماشين باندې چې په ما باندې ډازې کړې په ما باندې ټوپک باندې روسي ټوپک او دای مال رانه کړو په ما بخزه قدرې کانو تعالی زور سره ډورو غو هي جرګه داغي پشان هغه پلار دوا غشتونو ایو خلا بل دې پروت هغه ته چاغشتي هغه پکې هغه زوی زخه سړی توپ کوم هغه پکې هغه روسي ټوپک خپل کې چې پته نه لګي دواړه مور دې ته خو خسړی توپ در تخکار خو دې خو درې کانو طلاق درته نخ کاری دا خو زمنګ مسله پدې ته خپوي خیر ایو الله روه کوله مور دې زخور نه وته مو تاسو اوس پوښه اوسه کوي او کنه کوي دا چې زر کاله پسم د ته پته لګی نه سل به در باندې لعنت و یو داسې جرګې د نو خبره دا چې بنیادی مسله زده کول غواړي بابا دا مسله دسه الته که باغی ظلم کیږي په ایمان وای زمونږ په کرکټ کې فرق راغلی دی هغه ته پوهه ته به څه فلسطین سره مونږ په څه فلسطین سره په کرکټ کې فرق راغلی نه راغلی په ډرامه کتو کې د چا فرق راغلی نه دی راغلی چا الله رب العزت تعالی سجد کړی د فلسطین یو وزیر اعظم د اسرائیل وزیر اعظم تیر شوی لور ورته یو ورځ دوی ساره بنا وخت شدغه ته دا دفتر ته نو لور هغه دیواری ګیری یار هغه تاسو بلیدلی يهوديان ورسره لګي خپل دغه کې عبادت نه هغه ورته وی چې دغه نه دي دواله لاړ شړم بیا دفتر ورته نه وي د دفتر نه وخت کې یو ضروری کار دی هغه ورته وی چې دعا هم ضروری ده هغه ورته مهرا واړوي چې په دعاګانو کې دني موږ پسې دا غزنه ټول وی چې عملی قدم دی ورسره نه غشت کار نه کوي وی ټول عمر را پسې خیره کوي لوی لوی اجتماعګانو کې را پسې عملی قدم خو هم ځاغشته غواړي چې مونږ کوو زما د مخکې چې یو ډرامه کته اوس ته 2-3 ګورم مخکې مې چې یو فلم کته اوس ته 15 ګورم مخکې مې چې ګیره دې غاړې والا اوس ته د دې غاړې و مخکې مې چې دې وختو کې یو نو چې زما د دومره انسان د الله نه یریږي بینن پاغه دا سبا په مونږ ولدا چې کافر په یو ځای بس وکړو دا روس موږ ته خدای روس آذربایجان کداغه ونستنه پاغه پرکو کو پاکستان ترکمنستان داسې ورپسې ارمینیا افغانستان وغیرہ پایې بس کو نه د دیو جی نقشه علی په مذهبي نقشه روان دي خو زماستانه لار خطر موږ د خپل مذهب نه رسره زلری تختو بابا نه یو خو چې موږ اتحاد خپل برقرار ساتو اتحاد نه هیڅ شي نشته مل مذهب زدکو ځان په پویا کو قرآن زمانه سغواړي په ایمان وای دا څومره خلک ناست موږ څومره بچیان چې دي کالج یونیورسيټي ته او موږ څومره بچی چې دي د زمیندارۍ لا اسی خوشی ته شي پالار کې ګرځي کنه ګرځي بالکل ګرځي تاسو تصدیق ضرورت نشته زه هم ګرځي زه وینم ملګری دي موږ سره په کلاسونو کې پاتې شي موږ سره په معاشره کې ژوند کوي
زه امام رستو ما زما مخکې ملګري زه ټول پیژنم دغه بچی زه هر کار ته ما ورچولی دی په ایمان یې وایم موږ ته دا تپوس کړی دی چې بابا مونځ درځي که نه درځي بابا د پرج پیالې که ماته شي هغه یو خطا وکړي زه پړک ورکوم مضبوط په ایمان وایي هغه سنت نالې ته وړي چا تپوس کړی دی هغه په ایمان زمونږ خپل ملګري دي راته وایي دا د کشران خلک وایي دا وایي غیر تعلیم یافته دي پخواني مشران خو ډېر ښه ولاسم یو بل سر په سب کې ودرېده دا چې کوم وبال را روان دي صبر وکړو دا کوم ګن چې ورته پرېږدي په ایمان یې درته یم دکه ماته وایي مونځ نه راځي بابا وایي مونځ رانه هېر شوی دی او ته هغه ته پړې واچوه په زور یې راکاږه هغه ټیک ټاک کوي هغه فیسبوک کوي هغه هر د دنیا هر الا بلا کوي خو ته دین ته راوله نو آبه یاد چې دی نو بس زیات نه زیات صرف هغه په دغه به هم یو شی شیار کوي خو دا به د بردني چې دا د مذهب خلاف دی که د مذهب په حق کې نو د دې وجې ځان د دین نه خبرول غواړي بنیادي مسله دا ده بابا مذهب راټینګول غواړي بنیادي موږ مذهب نه راټینګوه او په دې نه کې که موږ شل پیرې چغې و خدای شته که په دې خبرو بیت المقدس نه چې خانه کلیم آزاد کړي ته شته کې آزاد کړي او ته د میډیا تر حده وګوره سوشل میډیا ته به ګڼوې چې فلسطین والا سمه بس فلسطین یې نیسلی دی دا اسرائیل یې ونیسه ټول د هغې بیړه چپه شوه د هغې د کتره ماشومانو باندې چې دی هغې هغه میزایل استعمالي چې هغه اقوام متحده په تورم بندي دي حالاتو نه موږ ځانه موږ صرف بس وورو هغه څیزونه به استعمالي چې هغه اقوام چې کافران دي هغې اجتماعي تور بند کړي دي خو صرف مسلمان له بندي کافر له بند نه دي نو موږ چې دلته تپه شم ته به ګڼوې چې بس موږ سمه لویه کارنامه وکړو دا ولې هغې د مذهب نه لرې شو نو دغې حل دی او دا سبا په تا باندې راله نو بیا به کاکا دغه کیسه به بیا ستا مې ګورې چې مذهب جنګ کېږي همیشه د مذهب د جذبې پته وه که د مذهب جذبه دې نه که نه خدای شته چې هېڅ هم نشته اخیری خبره بس اخیری خبره ډاکټر شیر علي شاه رحمه الله زمونږ د مشرانو عالمانو کې لوی شخصیت تقریبا جنازه و 14 لاکھ پوری کسانه جنازه کی خیر ډاکټر شیر علي شاه رحمه الله داغه یو دغه د ډاکټر شیر علي شاه کی درسګاه مې داغه بعضی درسونو خبرې دي خیر داسې دغه کې مشته اډیو کې هغه وای مدینه یونیورسيټي کې استاد یو 14 سال ته استاد پاتې شو پی ایچ ډي هم هلته کړی هغه وی چې زه تلم بیت المقدس ته درته خیره خبره کوم سوچ کوي دینه فکر تاسو واخلئ چې دا مونږ کوم میدان کې ولاړ وي بیت المقدس ته تلم کاکا ذهن وسپه دا څوک چې اوس رالی دین خیر دی ویښ شه د یو باندې خو به پوه شي نور خاصې مفتي نه راځي نو هغه وی تلم بیت المقدس ته وی بیت المقدس ته لاړم د تهجد ټیم دی اوس شپه مو هلته کمره واغشته د 15 ورځو له تلم تقریبا وی دا تهجد ټیم دی تقریبا 15 یا 13 دروازې دي درې مسجد اقصی دا مونږ ته چې کوم صرف ښکاري دا یو ګنبد دا ټول نه دی دا مجموعه بیت المقدس دی نور اصل بیت المقدس پکې بیل دی وغیرہ ځان نه خبر 13 دروازې دي د بیت المقدس اوس د تهجد ټیم دی دا بیت المقدس نه تاویږم یو دروازې لدم چې خدای دا به کولو قبله اول د مسلمانانو لومبنه قبله ده کاکا ولس میاشتې ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم مونځ کړی یوم بنده بل اخره کې یو څوکیدار مې ولي هغه نه مې تپوس وکړ چې دا بیت المقدس څه ټیم کولاوي راته وایي چې دا خو د بانک نه مخکې نه کولاوي ما بس انتظار دی نو اوس خو راغلی وایي بانک ټیم شو یو کس راغی اوس سرګټ بلی سرګټ سکي او دروازې کلو کړه ما چې دا بس خادمي بس ټیک د حکومت د طرفه وي هغه لا خیر دی لاړه ځانخانې ته سرګټ سکي او بانګ یې شروع که بابا بانګ یې شروع که دی خو سرګټ دغه کېد داسې بیا الله بیا سرګټ راولي بیا ټول بانک یې دا لوبه وکړله ما وی چې یو دا څه کې دا خو قبله اول ده دومره بې حرمتي وی بیا لږ وخت تېر شو
وی اوس جمع د انتظار کوم اوس به امام را شو یو کس را غټه چوغې اچولې هغه هم سرګټسکي په جومات کې سرګټسکي بابا چا نه وایي چې دا خطیب دی خیر وي خطیب رو بس ما وی چې اوس په سرګټ کې دی اوس اخره کې مصلی ته روان شو سرګټ واسطه دا ظالم تاسو غومنګ نه پرېږدئ دا مزې خو دغه دي تاسو خو چې موږ کاکل خپلې تاسو را پسې 200-300 سپارې اړولي دي ودرېده هغه وایي چې دغه داسې ورته په مصله ولاړ دی او سرګټسکي د ظالم دی او دلته کالم یې کاږه هغه خبره کږې متیازې موږ لکن چې تاسې په بله بله وانه لیکن وی په مصله ولاړ دی او سرګټه ما چې اوس به کېدي اوس قامت ختم شو نو سرګټه د شیشې هغه سوی ورته مرتبان کرس ورته یایي کې داسې مړ کړو او په هغې کې کېښودو الله اکبر یې وی عملګرو ته مې وی د مدینې منورې نه راغلي عرب هم را سره او اسم دا اوس په عربي خطه باندې بدله ده لا اوس هم هغې وایي چې عرب لیګ د عرب والا وایي چې موږ په اجلاس کوو اجلاسونه دا 40 نه پته نه لګي 60 نه که 70 نه جوړ شوي تش اجلاسونه دي نور څه شته نه خو خیر نه وی عملګرو ته مې وی چې بابا دلته خو د ایسارېدو گنجایش نشته دي خو نه یارېږي زمونږ خو هلته د پاکستان نه خولې روانې شو چې دې ته دوا چې خدای پاکه د آزاد کړي خدای پاکه په دې رحم وکړي هغې سره غړو غم نشته نو ما وی چې واقعي چې کوم قوم د دین قدر ونه کړي دین ته سپک وګوري نو خدای د هغې نه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی خدای ان الله یعطي وی الله رب العزت د دنیا او دین ورکوي هر چاته خو دنیا ورکوي چې چا سره محبت ساتي او که نه ساتي دنیا هر چاله ورکوي دې کې قید نشته کافر له هم ورکوي حدیث کې راځي د قیامت په ورځ به خدای پاک یو کافر داسې راولي چې هغه به په عمر کې چېرته غم نه لیدلی بابا په عمر کې به یې غم نه لیدلی هغه ته وایي چې جهنم کې یو غوپه ورکړه چې روی باسي ورته وایي څه دنیا کې څه دغه راحت وي د راحت خو ما دنیا کې لیدلی نه دی یو غوپې سر باسي او یو جنتی به راولي مسلمان هغه ته به وایي چې ټول عمر د هغه په تکلیفونو کې تېر شوي بابا ته څه وکړه جنت نه مخکې یو نهر دی دې کې یو غوپه ووچه ما خو تکلیف لیدلی نه نو خیر خبره داسې ده نچوړ د ټولو خبرو دارې چې بابا اصل اغیز دغه قدر نو خدای پاک به نن داسې کسان مسلط کړو چې د خدای پاک دایي باره کوي چې د خدای په غضب دی د خدای چې په غضب دی هغه په خلکو باندې اخترین دا به نه دا په موت هم اخترین دا زموږ ستا ایمان ته هم کارګو نو نن هلته سبا دلته یو ماشوم چا تصویر ورکړو ورته داسې مخامخ ولاړ دی وایي که دا د یو دې د سکالرانو کې ځینې خبرې ټیک هم دي داسې دغه نه ساحل عادي نو هغه وایي که چېرته دا زما بچې وي چېرته دا زما بچې وي نو دا دې ځم تاسو که دا زما کشر وي دا ستا وي دا د بل وي نو د هغې نه مخکې چې موږ بابا بنیادي خبره په دې مذهب ځان پوه کړو او دا خپل وګڼو دا د بل چا نه دغه مذهب د خپل بچي دپاره خوښ کړو دغه مذهب د خپل رور دپاره خوښ کړو دغه مونځ دغه اودس دغه قرآن دغه نظام به طورې نظام چې به کور کې نافذ کړو په کور کې موږ په یو درستخان شریک نه یو ناس به روټۍ ته یو ځای خو د ده څو جدا دی د جدا دی د جدا دی د هر په یو درستخان ناس یو زه ده ته کنده کړم دی ما ته هغه بل ته د الله د رضا دپاره چې موږ یو شو او د الله د رضا دپاره دا دین زده کړو د الله د رضا دپاره په دې دین ځان پوه کړو موږ د مشران که ښه وکړو موږ وایي جډ زمینداران ونه پوه ای خدای دې کړي چې ټکي مونځ نه ورته خو الحمدلله اسلام یې پوره محفوظ را رسولی دی خو د دې پته نه لګي چې ړوان دی بس نو دې وجې الله دې راته اسانه کړي کوشش پکار دی په ځای د دې چې موږ بل ځای جذبات وجنګو خپل کور نه شروع کوي په کور کې د ظلم خلاف आवाज اوچت که ستا ورور یې کوي ستا پلار یې کوي ستا په کلي کې کوي د ظلم کې د چا حمایتي کېږه ملګري کېږه موږ د خپل زما تر ګور دی ورور مې دی زوی مې دی پلار مې دی د هغه به ظلم کې به د هېڅ چا ملګرتیا نه بیا د هغې نه کلي ته بیا د هغې نه ملک ته د هغې نه نظام ته په ظلم کې که هر څوک ظلم کوي که زید کوي عمر کوي بکر کوي که زی کوم که تی کوي که ستا کسی کوي که پردي کسی کوي او که یهودي کوي دا نه چې مسلمان ظلم کوي نو دا به ظلم نه نه که په دې کلي کې کېږي که په دې ملک کې کېږي که په دې نظام کې کېږي که ستا په کور کې کېږي دا به هم ظلمي او که یهودي کوي نو موږ ته خپل ظلم نه ښکاري موږ که دین سره څه کوو نو کوو موږ که د بل ورور مسلمان سره څه کوو په خدای ځمکې م لاندې کړي دا راته ظلم نه ښکاري
ما یې چې بس اسانه خبره ده چې خپل ظلم راته ظلم نه ښکاري او د یهودي هغه سر کې راته ښکاري په کور کې راته پرده نه ښکاري چې نارې پړونې چې د هغه سر هم پکې زنانه ښکاري او هغه فرانس کې راته پرده ښکاري په پردې پابندي و ستا په کور کې دا پرده تا ته ولې نه ښکاري نو الله دې راته اسانتیا پیدا کړي هېڅ چا بړکاولو ضرورت نشته چې موږ خلک وو چې ته ور اخلاصو بل پې ورچو نه خپل ګریوان کې دې سوچ وکړو چې زه څونه په اسلام برابر یم او که دغه څیز زما طرف ته راغی نو آیا زه ذهني طور دې ته تیار یم زه د بچي قربانۍ ته تیار یم زه د ځان قربانۍ ته تیار یم زه په دین پوه یم که ماله څوک په سر تماچه کېږي زه به دین نه وړم که وبه نه ړم خپل ځان ته هم لږ سوچ پکار دی د بل په اوږه ټوپه کې خوده نه دي پکار الله رب العزت ته پوهه رانصیب دا یې ته راله رضا الله دعا دې هم خیر مو نصیب الله ملک مخلاص پیدا الله زموږ د ټولو مسلمانانو حامی و ناصر شي الله په دې ملک څومره یا الله مسلمانان دي د ټولو امداد او نصرت وکړي په هر یو اسلامي ملک یا الله څونه مسلمانان دي الله ته امداد او نصرت وکړي الله څومره په مسلمانانو تکالیف دي الله تکلیفونه ختم کړي هغه که فلسطین کې دی که بل ملک دی که بل ملک دی الله د مسلمانانو تکلیفونه ختم کړي الله زموږ امداد وکړي الله د دې ملک او د هر اسلامي ملک حفاظت وکړي الله خصوصا د دغه پاک ځمکې حفاظت وکړي الله خصوصا د بلاد عرب حفاظت وکړي الله د هر فتنې نه حفاظت وکړي الله د ملګری کوم راغلي دي الله زموږ د ژوند حفاظت وکړي الله زموږ د عقایدو حفاظت وکړي الله د چا څه مسایل وي الله په خوشحالۍ سره بدل کړي الله مشکلات مو حل کړي صلی الله تعالی علیه